مخکې آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی دا ارشاد فرمایل چې په دې مخ د ځمکه باندې چې څومره زنده سري دي د هغو ټولو د رزق ذمه داري د الله جل شانه ذات باري تعالی په هغه باندې دی. ټولو ته هغه رزق ورکوي او دغه شانتي د دوی د ستوګنې ځای د دوی ټکانه د الله جل شانه په وړاندې د یو کتاب په شکل کې موجود او دې هغه ذات دی چې اسمانونه ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړی دی او د هغې نه مخکې د عرش په اوبو باندې او د کائنات څه دپاره پیدا کړی دی چې ازمیښت کې ستاسو چې څوک په تاسو کې ښایسته عمل کولو والا دی. او دغه منکرین د قرآن منکرین د توحید دوی خو دا خبره کوي چې د مرګ نه بعد چې کوم ژوند را روان دی دا خو ته جادو ښکاري د دې څه حقیقت نعوذ بالله نه ښکاري او که چېرې موږ دوی ته مهلت ورکړو په عذاب کې نو دوی وایي چې دا ولې ایثار شو ولې رامنې شو دا عذاب واورئ را به شي هغه ورځ چې به تاسو ته بیا مهلت نه شي درکولی هغه عذاب به تاسو راګېدئ چې کوم عذاب نه عذاب پورې تاسو خنداګانې کوئ. اوس د انسان د ټولو انسانانو یو مجموعي بیماری چې هغه په ټولو انسانانو کې دی سوای د اهل ایمان مؤمنانو متقیانو پرهیزګارانو نه دا عامه بیماري ده. هغه دا چې الله تبارک وتعالی چاته نعمت ورکړي انعام او احسان په چا باندې وکړي خپل نعمتونه چاته ورکړي او بیا په دې نعمتونو باندې لږ زوال راشي نو فورا چې دی مایوسه شي او ناامیده شي او ناشکري شروع او که چېرې معمولي نعمت ورته میلاو شي د تکلیف نه بعد نو بیا فورا هغه تکلیفونه هیر کړي او بیا انسان چې دی نو بدمسته شي او ډېر زیات خوشحاله او فخر کوونکی دی د انسان دا انسان سوا د هغه خلکو نه چې کومو ایمان راوړي وي صبر کوونکي خلک وي نیک عمل کوونکي خلک وي دغه خلکو دپاره چې دی الله تبارک وتعالی بخښنه کوي او ډېر لوی اجر دوی ته ورکوي. کومو خلکو ته چې کوم خلک د راحت په حالت کې هم او د غم په حالت کې هم د الله تبارک وتعالی سره خپل تعلق ساتي کوم خلک چې د نعمتونو حالت کې د الله شکر ادا کوي او د مصیبتونو حالت کې د صبر نه کار اخلي او چې کله الله تبارک وتعالی یو نعمت ور ورکړي نو د هغې قدر کوي او چې کله ورباندې ازمایش راشي نعمت کې واغېستلی شي نو هغې باندې صبر کوي. دا بهترین صفت چې کومو خلکو کې وي الله تبارک وتعالی هغوی ته مغفرت او ډېر لوی اجر هغوی ته ورکوي. نو فرمایي ولئن اذقنا الانسان او کچری اوسه کوو مونږه بني آدم ته منا د خپل طرف نه رحمت ثم نزعناها من بیا موږ واپس واخلو هغه د هغه نه انه نو بېشکه دی لیئوس شي هغه نا امیده کفور ناشکره. ولئن اذقناه او کچری اوسه کوو مونږ ته نعماء آرام بعد ضراء پس د تکلیف نه مسته چې رسېدلې و دته لیقولن نو ضرور به وایي ذهب السيئات لاړ تکلیفونه عني دمانه انه بشکا لفرح فخور ډېر خوشحاله فخر کوونکی دی. الا الذين صبروا مگر کوم خلکو چې صبر وکړو وعملوا الصالحات او عمل وکړو نیک اولئک دا خلک دی لهم مغفرة دوی دپاره بخښنه ده واجر کبیر او اجر دی ډېر لوی. ولئن اذقنا الانسان منا رحمة چې کله اوسه کوم انسان ته خپل طرف نه رحمت اذقنا اوسه کول دې خبرې طرف ته اشاره ده چې دې دنیا د مال دولت عیش او عشرت دا د هر څه چې دا سکل دي الله تبارک وتعالی دې تعبیر کوي چې دا سکول دي دنیا کې دا څومره عیش او عشرت انسان کوي که هر څومره شي که دا ټوله دنیا د یو کس شي بیا هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې ولئن اذقناه اوسه کوم موږ ته دا سکل دي سکل ورته ځکه وایي عارضي دی که هر څومره انسان عیش او عشرت سره ژوند تېر کړي خو دا دنیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا سکل دی كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة لم يلبثوا ورځ د قیامت په دوی داسې وایي چې دوی مونږه یو ورځ او نیمه ورځ مونږ تېر کړې یا یو ورځ
یا نیمه ورځ د دنیا دا 50 شپږ او یا کال ژوند دا 10 کال ژوند دا ورته داسې ښکاري چې الا ساعه او نهار یا یو ورځ یا نیمه ورځ دا ورته ښکاره شي. نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې څه کول وي ولئن اذقنا الانسان منا رحمه کله اوس کوم انسان کا د خپل طرف نه رحمت ثم نزعناها منه او بیا واخلو موږ داغه انه ليئوس كفور بشک غشنا امید او ناشکر دا د ناشکر خلکو نشانه ده چې کله الله تبارک وتعالى باندې ازمایش راولي کله الله تبارک وتعالى ډېر څه چلور کی دا ازمایش او کله چې واخلي دا ازمایش او دا ازمایشونه انبیاء کرام باندې راغلي دي صحابه کرام باندې راغلي دي اولیاء کرام باندې راغلي دي. نو عروج او زوال د دنیا په باب کې زی او راځي دا د کامیابی او د ناکامۍ نه ده د الله جل شانه د رضا او د ناراضګۍ نه ده. دا عروج او زوال د الله جل شانه طرف نه امتحان وي ولنبلونکم زب خامخ تاسو ازمیحکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات تاسو باندې بلوګ راولم تاسو باندې بیر راولم او تاسو کې به حادثات بکیږي مرګونه بکیږي او دا شان دي دي ازمایشونو کې چې څوک کامیاب شي او بشیر الصابرین دي خلکو لپاره زیری دي. ازمایش امتحان دا د الله ولا خلق باندې البلاء على الاولياء دا الله دوستانو باندې نیکانو خلق باندې راځي. نو چې کوم صحیح معنا او حقیقي معنا باندې اولیاء الله دې نیکان خلق دي هغه په ازمایش باندې صبر کوي او د الله رب العالمین هغه نعمتونه را یادې چې کوم دې ازمایش ته مخکې باندې راغلي دا سينه عام انسان خدا فطرت اذا مسه الخير منوعا ان الانسان خلق هلوعا جنباز پیدا کړی شو انسان فطرت جنبازي ده اذا مسه الخير منوعا کله خیر ورته ورسېږي ډېر زیات خوشاله شي او ډېر زیات خوشالي په داسې طریقې سره مناوي چې د الله نافرماني کوي. واذا مسه الشر جزوعا چې کله ورته تکلیف ورسېږي نو بیا جزع فزع او آه زاری او فریاد کوي معمولی تکلیف نشي برداشت کولی. الا المصلين چې کوم مزګزار خلک وي د منځ پابند خلک وي هغه داسې نه کوي هغه جنبازي نه کوي هغه په هر حالت کې د الله رب العالمین شکر ادا کوي والقدر خيره وشره من الله تعالى ودي باندې ایمان ساتي چې څومره خیر او شر رسېږي د الله طرف نه دي مخلوق چا سره نشي ورکولی. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا انسان ټول انسانانو دا بنیادی کمزوري او بیماری ده انه ليئوس كفور فورا امتحان راتلو شته چې دې مایوس شي نا امید شي او ناشکری کوي. او کچې الله تبارک وتعالى نعمت ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء نعمت ورکی پس تکلیفنا نو بیا فورا ویل یقولن ذهب السيئات تکلیف بس ختم شو هغه هیر کی تکلیف بیا هیر په کار چې د خوشحالي په حالت کې او تکلیف او غم او مصیبت ځان را یادې د الله جل شانه دې نعمت شکر ادا خو انه لفرح فخور انسان مجموعي تور باندې فطري کمزوري دا چې زیات فخر کول والا او جنباز او ډېر زیات خوشحالي منول والا خوشحالي په حالت کې غم کې تکلیف ورته کې الا الذين صبروا وعملوا الصالحات دي خلق استثناء ده کم خلق کې د صبر صفت وي د غم په حالت کې د مصیبت په حالت کې د امتحان په حالت کې صبر نه کار اخلي او چې کله الله رب العالمین دوی ته راحت او عافیت او سکون شپې ورځې ورکوي نو دوی په هغې باندې الله شکر ادا کوي د غم او د مصیبت په وخت کې صبر کوي. دا دوه صفتونه چې په چا کې دي اولئک لهم مغفره واجر کبیر دوی خلکو لپاره د الله جل شانه مغفرت هم دی او ډېر لوی اجر.